هغه سړی دلیر نشي کېدای چې چا په زړه کې د علي مینه نه وي. چې کوم سړي په زړه کې د علي مینه وي هغه سړی به دلیر وي. مولود کعبه دی، خانه کعبه کې دننه پیدایش شوی دی، دی نه بل مقام کېدی شي. خانه کعبه دا کوټه چې دی، دې کوټه د خانه کعبه کې دننه د پیدایش شوی دی، پیدا شوی دی، دی نه بل غټ عظیم هستی کېدی شي. او د حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لخت جگر سیدتنا فاطمه الزهرا سلام الله علیها غوند پاک بیبی چې چرته منسس بیماری چې ورته وایي زنانه په کل ژوند کې دې ته راغلی نه ده، په کل ژوند کې دې یو مونځ پرېښودی نه دی. فاطمه بنت رسول الله ورځ د محشر به وي 70,000 فرشتو په جرمټ کې به را روانه وي، اعلان به وشي ای اهل محشر خپل سرونه ښکته کوئ، فاطمه بنت محمد روانه دی، فاطمه بنت رسول الله را روانه دی، خپل سرونه ښکته کوئ. داسې خلکو سره نسبت ساتل، داسې خلکو سره تعلق ساتل، یقینا په خدای ذات قسم چې دا د دنیا هم کامیابی دی، آخرت هم کامیابی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام، فضائل، عظمت خو اخو وراء الورا دی، زمونږ بیان نه هم بهر دی. خو بهر حال په علم حواله سره الله دومره غټ علم ورکړی چې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېدو، ښکل یې کړو، لا سلام یې ورته وکړو، نو بیا ورته وایي ای حجر اسود ما ته پته ته یو کاڼی یې، ته چاته نه نفع ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي، خو ښکلون دی ځکه چې الله رسول ته خو ښکل کړی، هغه بوسه تا نه اخیستې ده. ما عزتمندو دا خبر چې د وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړلو، هغه ورته فرمایي لا تقولوا هذا، ته داسې مه وایه چې ته کاڼی یې حجر اسود ته چاته فایده نشي ورکولی. په خدای ذات مې د قسم وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلی مبارک نه مې دا الفاظ اوریدلی دي چې دا حجر اسود کاڼی چې دی په ورځ د محشر به خوله هم وي، سترګې به هم وي، او چا هم چې ښکل کړی وي، چا هم چې سلام ورته کړی دی، ټولو خلکو به دا کاڼی شفاعت کوي، دا به فایده ورکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی پسې وګرځېدو، وی واقعي حضور اسین دی ویلي چې انا مدینة العلم و علی بابها، زه د علم ښار یم او علی چې دی دا د علم دروازه دی. نو ما عزتمندو قدرمندو دومره حضور سره مینه چې کله صلح حدیبیه وشوه، لیکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکړه، نو په دې کې د ولیکل چې دا الفاظ چې دي من جانب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو مکی خلکو اعتراض وکړو چې بھائی مونږ خو تا سره لانجه دا دی چې مونږ د تا الله رسول نه منو، لہذا ته به ولیکې محمد بن عبدالله چې محمد د عبدالله زوی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ای علی دا میټاو کا، دوی نه مانی خیر دی، دوی که نه مانی رب خو زه کل جهان دی پر رسول را لیږلی یم که نه، دوی دی نه مني. نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای قربان علی لاس په یو ځل رسول الله ولیکي بیا به هغه څنګه میټاو کوي، ما خو به سر کټ شي خو زه به رسول الله دا ټکی چې دی دا کټ کولی نشم، قربان زما عشق زما محبت دا نه ګواره کوي. بیا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اکه ځای په خپله باندې خراب کړو او محمد بن عبدالله یې ولیکلو. بهرحال ما عزتمندو دا د دې نیکانو حضور سره یو نسبت و، مونږ هم د 15مې صدۍ خلک یو، مونږ ته پکار ده چې د دې نیکانو محبت په خپله سینه کې ساتو، خپل اولاد ته د دې خلکو شجاعت ذکر کوو، خپل اولاد ته د دې خلکو غزواتو ذکر کوو، خپل اولاد ته د دې خلکو سخاوت ذکر کوو چې هغه هم د دې په نقش قدم باندې رواني، او چې داسې نه چې صرف برټش جوړ شي راته برټش راته جوړ شي چې نه خو په هېڅ کې نه یم، یا صرف چاینیز شانتې دهریه راته جوړ شي چې په هېڅ کې نه یم، هېڅ نه منم، نعوذ بالله من ذالکه. بهرحال خپل اولاد ته د نیکو خلکو ذکر کوئ، انشاءالله په دې سره به زمونږ دا را روان نسل هم نیک جوړیږي. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.